شپې 11 بجې دغه شان رالو رانه زوی بوتلو یو اول خبر د زول وی ور راته کولو کما ما ته ور نه کولاولو بیا وته خدای شټډیر دغه کول چې مې کته دغه په دغه کوټه باندې یو کس روخته پولیس والا روخته ماشین د سنې کړو ور کولاوي کنه کولاوي ولم دی ما تل وشتم دغه درته نشته اجازه ته او هم سبا خبر راته کولاوم ور مې وته کولو کو زما زوی بوتلو خو انصاف غواړم که انصاف را سره نشو دغه د تیلو وس مې کېږي چې پټرول به والم او بس لاړ به شم ځان به مو وسېږم او دا بچي به مو وسېږم د هغه د ځوانه ښځه دا به بابو دا بچي خلک دې له راوړي د تورو خو لاړ شي بې ګناه څه ظلم یې کړو دا وګورئ دې لته ورکړي دي پولیس والا او جی پولیس والو دې لته ورکړي ټوله کمره وللت پلت کړي دلته دن اور پسې راغلی او جی دن اور پې راغلی دلته چې دلته ونه و بارې نه ولې دی جی بس دې بیا بوتل ډاری کی ټوکړه ورانه یوړه نه اوسه پر چا چرګازار کړي نه څه کړی دی اوري بس مونږ انصاف غواړو زما وسره دا خورځه ناسته ده 3 میاشتې چې واده شو او جی بس مونږ نور سم نه غواړو مونږ انصاف غواړو ته د 2 لکه غواړې ما سره خو دغه د مزدورۍ له 100 روپۍ چا غوښتلې دا د حضرت علي رانه ویلي د حضرت علي څوک دی دا د خزانې چوکۍ انچارج دی پولیس والا ما ورته چې دا 100 روپۍ را سره دي که دا علي دا رانهواله خو ما ته خپل بچی رازاد کا ما ته خپل بچی راکا او نور باقي تنګوم ما شرموم ما تنګوم ما مونږ ګوره غریبانان خلک وسار او استاد بچي په څه کار کو دی اجرتي او د شتګردو سو ود دا جی د سوزاکو مصری دابد مرحوم کمره ده 3 میاشتې مخکې دابد واده شي او د سوزاکو مصری خپل در غریبي کوله بیا په یو داسې واقعا کې لاړلو چې په شک کې لاړلو مړی ورپسې کور ته راوړو بیا یقینا چې د ناوې نکریزې به اوس هم په لاس یو چې شي بني بیا د مور او پلار او ورونو خویندې چې د کمرې ته راځي او ګوري نو په هر دیوال او په هر سوپه کې به ورته عبید ښکاري ستا ښکل نامه مې په سترګو کې ده راشه ګلستان مې په بټو کې ده ستا ښکل نامه مې په سترګو کې ده راشه ګلستان مې په بټو کې ده راشه ګلستان مې په بټو کې ده قدرمنو پیښور بخشو پل علاقه ده لنډي سرک سره عیسی خیلو ماله کې موجود ما د نن هفته مخکې یو واقعه راغلی مخې ته چې پای کې عابد نومې هلک لاړو مرګ یې صدا رنګ دی چې پولیسو چوت کړی په کور یې چاپه او د هغې نه پسې د پولیسو بیان دا دی چې د په وارلس روم کې په تمانچه باندې ځان په خپله ویشتو ځان یې مرګ کو د پولیسو بیان دغه رنګ دی چې د په وارلس روم کې ځان ویشتو ځان یې په خپله مړ کو یو هفته دا د پولیسو سره په حوالات کې اوس حیران په دې یو دلته سړی خفه شي اخر سړی خفه شي چې کله پولیس مجرم نیسي نو یقینا چې هغه سره ناخون کټر په جیب کې یا چاقوی میخ نام ورسره نه پرېږدي چابي پورې هر څه ته اخلي چې کله دغلته مجرم لاړ شي یو هفته په حوالات کې او د هغې نه پس هغه راپاسي او ځان ولي هم د پولیسو مخې ته نو دا ډېره د حیرانتیا خبره ده او په دې باندې سړی اخر خفه شي چې دا ساوره موسوینم بار کې پلته راغلی یو چې کوم ځوان په حوالات کې مړ کړلی شو نو د هغه نوم عابد و په ایف آی آر کې شهزاد مجرم و او پولیس په شهزاد پسې ګرځېدلو دی په شک کې چوت کړی و د هغې نه پسې پلار وایي چې ما منډې تړلې والې په عابد پسې او په ایف آی آر کې درج شهزاد و او ما خپل بچی مړ کور ته راوړو عابد او راته وی چې د ځان په خپل ویشتو دا غي کورنۍ سره به خبرې اترې کو چې دا څه واقعه مخې ته راغلی و بابو دا بچي خلک دی له راوړي
چې د دې تورو خو لاړ شي بې څه بې ګناه څه ظلم یې کړی د شپې 11 بجې دغه شان رالو رانه زوی بوتلو یوه اول خو یې ور ډزول وي ور راته کولو که ما ورته ور نه کولاولو بیا ورته خدای شته ډېر دغه کولو چې مې کته دغه په دغه کوټه باندې یو کس راوختو پولیس والا والا راوختو مشین یې داسې نیغ کړی ور کولاوې که نه کولاوې ولم دی ما تل ویشتم دغه درته نشته اجازت او یم سبا ورکه ور درته کولاوم ور مې ورته کولو کو زما زوی یې بوتلو د ویښتون یې ونیو داسې او بویې تلو چې بویې تلو ما چې سورې والې لارې کې ګرځېدمه شپه وه د شپې دا د ګاونډیانو ته مې پته ده یوه ته بس دا ګاونډیان هم ټول راغو دغه یې کولو خبرې کولې په څه ګناه رانه بوتلو غل نو ډاکو نو څه یې کړو چې دا رانه بوتلو مونږ هم په دغه کې شو بس هغه شپه هغه خو خدای تېره کړه چې تېره شوه دې کې د اول حضرت علي دا اوس چې دا د نامه واغشته پولیس والا دا د نامه یې واغشته خزانه والا پولیس دا چوکۍ څه ده وی دلته دی د دې د ساره راله وی ور راته کولو که ما ورته ورکولو کو بیا د سارې هغه شپه خو خدای تېره کړه په غوبل د سارې دی راله وی ور راته کولو که ور مې ورته کولو کو دې کې مې ډېر عادت نه کوم ته زه تاسو بار ودرېږئ زه ته ور کولاوم یو کس په راځئ دا دې شته دی یم یو کس په راله نه وځئ چې دې رانه نواتو ما ته وی کور کې بدله د کربلا دغه جوړ کړم وی شابه بچي دې نور هم راکړه ویم زما بچي خو چې تا یو بوتلې دي دی که نه وی زه درځم ټول کور تالاشي به کومه ماله بل نور زامن هم ما لره یم زما خو نور زامن نشته دی یریږي غریبانان بار وتي دي ما اوښکې دي بار همدغه 3 زامن مې دي هم خیر تپوس وکړئ خو بس نور به زه زویه تا ته څه یم انصاف غواړم ناوین ګور مې د 3 میاشتو هغه د ناسته د ویډ کوي څوک هم زه په پردي کور کې پرته یم 12,000 کرۍ ورکوم دغه غریبانان بچي مې دي دغه مزدور کار دي ماله کې مې تپوس وکړئ خیر دی زمونږ په خولي ستاسو یقین نشته ماله کې تپوس وکوئ دا خلک څنګه دي بس زه انصاف نور غواړم نور به زه څه وایم تاسو ته زما د ګل په شان زوی خو لاړو ستاسو مجرم خو نو خیر دی لاس وخت پې به ماتې کړی خو مړ کولو به م راله نه د شپې راله مړ راوستو او د څه په شک کې بوتلې بابو په هېڅ شک کې م زه نه دی بوتل د بل چا په ټس کې لاړ د ده عبد نامه وه او دوی ورته بس نامې هم بله بدله کړې ده نامې هم وله بدل عبد نامې ده ټول دغه کې تپوس وکړه چې د عبد نامه ده موږ عبد پسې ګرځېدو چې عبد هغې راله بیا دا هلک سړی چې رالو ما ته خو دله ډېرې ته بوتلې دی 2 لکه روپۍ راکړه نو چې 2 لکه روپۍ راکړې تاله به زمونږ زوی درکړو یم زه غریبه ښځه ما سره 2 لکه کم دي دا دې شته ما سره نسیو ما ورته د هغه په سر قسم کې لاس مې ورته داسې کېښو مینې په دې ماشوم په سر مې د قسم چې مونږ سره په کور کې 50,000 هم نشته دی ته خو لا 2 لکه یاد دی ستا په قسم یقین نشته ته مسلمان نه همدغه د بار ولاړ دی اوري چې هغې رانه د سارې بوتلو که نه نو بیا راپسې دی دغه ټایم رالو د ماشوم په سر مې ورته ګوتې کېښودې دوی زما په خوله یقین نه کولو چې 7 ورځې تېرې شوې که نه په 3 واو 7 ورځې چې تېرې شوې بس زما زوی مړ راوستو مړ یې درپسې کور ته راوستو دغه والا دا ناظم څه نامه ده دغه خلکو راپسې مړ راوستو بیا زوی په مونږ قیامت مونږ په ځان بیا نه پېښوي چې څه قیامت په مونږ تېرېږي او دا دی بس دماغ هم کار نه کوي یو خبره سمه کوو دورانې کوو اوس ما ویل دي ته دی خو غریبانان راغلي زه به څه یم زما دماغ زویه کار نه کوي انصاف به میلاو شي بابو میلاو به شي غواړم انصاف غواړم زویه که نه کوي که نه زما غوښې ګورې زه زما دماغ هسې هم کار نه کوي خېچم په دغه باندې دا ګورم بوزم ځان سره اوس یې دد کېده اوس په مې درته خولې وه دا دې راله ټول کوټو کې رالو ګرځېدو درازونو له دکې ورکې درازونه یې راله مات که بېزتي یې راله وکړه ولې په څه خبره ظالمانو نړۍ روټۍ ته هم پرېږدئ که نه تاسو له مونږ 2 لکه روپۍ کوم ځای نه درکو مونږ سره 2 لکه روپۍ شته دا ماشومان غریبانان مزدوریانې کوي څه وکړمه کومه لاره والا اوس وکړم څه وکړم اوس تاسو راله انصاف راکړئ تاسو نه به زه زوی انصاف غواړم ما ته به انصاف دې میلو شي زما خو پردی کور دی که زما هم یقین نه راځي تاړم دغه کې دې تپوس کوي دا کور د چا دی زما خو نه ورشته او نه مې در شته دی
عابد ستا زوی و او سر دا څه واقعه شوې وه لږ دې کتونکو ته ووایه دا سر داسې واقعه وه چې دی تقریبا مونږ کور کې وو کور کې پراتو کور کې ودو مونږ چې ګورو 11 بجو ټایم دی دی را باندې ټول راله تقریبا 5-6 ګاډي وو دا څوک در باندې رالل کسانو دا دغه والو یو د خزانې چوکۍ والو ورسره او شبقدر والو ورسره پولیس در باندې رالل پولیس را باندې راله سر شپې 11 بجې شپې 11 بجې سر پولیس را باندې رالو چې ګورو زمونږ عبد په کمره کې پروت و 3 میاشتې وشوې چې وادم وله کړی دی د واده شوی د واده شوی سر کمره کې پروت و مونږ خپل دغه کې دی وړوکې غونډه ځای کې پراتو همدې کور ته راغلي وو؟ همدې کور ته راغلي سر په ګیټونو په دروازو هر څه باندې ریخي راوړې ده په دیوالونو په کوټو راوړې ده پولیسو؟ پولیس جي چې راوړې ده دلته را سره ودرېده دلته را سره یو ولاړ د خزانې انچارج چې کوم دی چوکۍ والا دیم پکې و حضرت خان حضرت علي دی او که حضرت خان دی مونږ خو جي پېژندوم نه خو دی پکې ولاړ دی بیا دغه وکړو چې عبید را نوچت کو کمرې نه راویستو بوی تلو چې بوی تلو مونږ شبقدر دی مونږ دې چوکۍ پسې ګرځېدو دې چوکۍ ته لاړو خزانې والا پسې دې چوکۍ والا رالو دلته نمبر پرېښو د چا نمبر یې پرېښو د خپل نمبر یې پرېښو د حضرت علي په نوم باندې چې ما سره رابطه چې وکړي ما سره رابطه وکړي نو موږ خو مطمئن شو چې زه بس جي بس د سړی دی بس مونږ ورغلو چې زه ورغلم ما ته یې ویل چې یاره دغه شان کار دی ما له دغه وکړي بس هغه ما یو ملګری و هغه مې ځان سره بوتلو جي پوه شو نو هغه ته یې بس ډیمانډ ویمانډ خبرې کولې مې یار داسې کار دی چې به دا 2 لکه روپۍ دي ته د 2 لکه غواړې ما سره خو دغه د مزدورۍ له 100 روپۍ چا غوښتلې دا د حضرت علي رانه ویلي د حضرت علي څوک دی دا د خزانې چوکۍ انچارج دی پولیس والا ما ورته چې دا 100 روپۍ را سره دي که دا الې دا رانه واله خو ما ته خپل بچی رازاد کا ما ته خپل بچی راکا او نور باقي تنګوم ما شرموم ما تنګوم ما مونږ ګوره غریبانان خلک یو سر او استاد بچی په څه کار کو دی اجرتي او د شتګردو سو و دا جی د سوزاکو مصری و سوزاکې به چلول د سوزاکو مصری او د سوزاکو مصری جی نشه ماشه خو نه خاصه چر سایس نه جی نه دا ټول علاقې تم پته دا ټول کلی تم پته دا ټول دغه تم پته دا چې د نس دغه کولو که د سنشه کولې یا خرڅولې یا چې دغه کولې یا دهشتګر وې نو موږ به ویلو چې زه جي بس پولیسو سره کړي دي به ټیک تخې وکړه چې ویې کړه موږ به هم په دغه خبره مطمئن خپله مزدوري به یې خپله مزدوري کوله خپله دغه یې کوله 3 میاشتې وشوې چې واده کړی دی ناوې ښځه دې پاتې شوه جي ناوې ښځه یې دغه د کمره کې ناسته ده اوس هم تاسو یې کتیم شي غیر دي شي خو عدت کې ده پوه شوې نو زه به دې بچو له به زه څه کوم دی له به زه دغه څه کوم دی له به نور زه څه وکړم زما خو نور څه وس نشته خو ما سره انصاف وشي چې انصاف را سره ونه شو زه به دا ټول بچي والم دغه عدالت مخې ته اسمبلي حال مخې ته دغلته به زه روره تیل والم نور وس مې نشته سر چې کله د زوی لاش درکو نو سی به درته چې دا ولې مړ شو څه چلو شو بس دا وایي جي وایي دی په خپله ځان ویشتی نو په خپله سرجي څوک ځان ولي په خپله څوک ځان ولي نو ما ته دغه خبرې وکړې بس سړي لاړه ناظمانو ما له راوستو دلته کور له چې کور ته راځن نه کو بس ما تاله راوړو کو تور پسې لاړې نه جي په خپله یې راوړی دلته ناظمان دي هغوی ته یې حواله کړی سر پوه شوې هغوی ته یې حواله کړی نو هغه 4 د هغوی ښه کور آباد چې ما ته خپل سړی راورسولو او دا یې څو ورځې په حوالات کې ساتلي تقریبا یو هفته مخکې ساتلي هفته یې ساتلي پس مړ شو هفته پسې راوړو وایي چې یار دا د په خپله ځان ویشتی نو په خپله جي د سره حوالات کې تماچه په کوم ځای شوی دا ډز جي په نوم سره شوی یو ډز لګېدلی یو ډز لګېدلی و سر نو دغه زه انصاف غواړم نو بس که انصاف را سره ونه شو نو بس بیا به زه خپل دغه وکړم میلاو به شي انصاف بس دا دغه خوښه ده نو مشرانو خوښه ده پوه شوې د مشرانو خوښه ده څو بچي دي کاکا ما له خدای دا 4 بچي مې اوس 3 پاتې او 3 پاتې شو جي دنه مشران دي که کشران دنه بس یو 2 کشران دي او یو ته مشر دی رجاو 3 میاشتې مخکې واده شو 3 میاشتې مخکې واده شوی سر نو بس دغه انصاف غواړم نو نور سرجي به چې هر څنګه د دې خوښې مونږ سره دیو کې بس خو انصاف غواړم که انصاف را سره ونه شو دغه د تیلو وس مې کېږي چې پټرول به والم او بس لاړ به شم ځان به م اوسېږم او دا بچي به م اوسېږم د هغه دا ځوانه ښځه دا به م پکې اوسېږم پوه شوې سر دغه خبرې سر مونږ سره د انصاف وشي بس چې انصاف ونه شو نو بس بیا بس ګورو به نو سر خو زما بچی په کومه ګناه ووجلو په کومه ګناه مړ کو ولې مړ کو څه یې کړي داسې چې دی مړ کولو
پوه شوې زه ورپسې شپږه درته نه شم تللی دغه ته ورپسې نه شم تللی زه به دې چوکۍ ته لاړم دې چوکۍ کې به ورپسې ګرځېدم ما به ویل زه دلته به ده راته په درېیم وار وویل چې یاره هغه شپږه در کې دي نو شپږه در نه چې بیا خبرېدم چې ځان له مې مشران کته او کسان مې وله کته نو بس بیا را له مړی راوړو دا ستاسو دا جی زما وخیو که نه ستاسو خور په واده ده زما خورکې په واده ده تقریبا څه درېیمه میاشتې روانه ده نو دی وایي چې دا ځان خپله ویشتې او ځان څنګه خپلولي دا چې حوالات ته درنه کوي دا خپل پرتوغاښ نه دی دا هم د نو باسي چې په دې ځان دی پانسي نه کړي اورې نو ده به څنګه ځان خپله ویشتو بلیډ نه چې هغه بلیډ هم درې نه پرېږدي چې وایي ځان پرې خوږ نه کړي نو دا خو لا تمانچه غټ شی دی که دا وګورئ دې لته ورکړي دي پولیس والا او جی به پولیس والو دې لته ورکړي ټوله کمره وللت پلت کړي دلته دنه ورپسې راغلی او جی دنه ورپسې راغلي اسې د سبق کول داسې ظالمو اجرتیو نه جی دهشتګردو څه به کول چې دومره ظلم ورسره وشو نه جی بس انصاف غواړو جی بس انصاف را ته پکار دی جی بس سرجی دی عابد شهزاد پسې ګرځېده جی دوی شهزاد پسې دی شهزاد پسې ګرځېده او زمونږ ورور خو عابد نومو جی عابد نوم یې عابد یې وړی دی جی او بیا ورسره دونه ظلم زیاتې کړی دی ستا نه کشر زمانه کشر و جی اسې تمه لري چې انصاف په میلاو شي بس الله نم تمه ده او بس دغه صاحبانو نم تمه ده جی دی د واده کمره ده او جی دی د واده کم 3 میاشتې مخکې واده شو او جی دا د عابد مرحوم کمره ده 3 میاشتې مخکې د عابد واده شو او د سوزکو مصري و خپله در غریبي کوله بیا په یو داسې واقعه کې لاړلو چې په شک کې لاړلو مړی ورپسې کور ته راوړو بیا یقینا چې د ناوې نکریزې به اوس هم په لاس وي چې شوي به نی بیا د مور او پلار او ورونو خویندې چې د کمرې ته راځي او ګوري نو په هر دیوال او په هره سوپه کې به ورته عابد ښکاري د عابد سوری به ورته ښکاري او د عابد تصویرانو ته به ګوري عابد خو لاړو خو غم یې پاتې شو د بچي غم ډېر دروند غمي بچې په مرګ د چا نم شي سود که بچې نیم یو نیم نه نشي بیا پې مور او پلار ورته ګوري نو د مور او پلار پې مینه ماتېږي بچي ته ګوري عابد خو یو روغ رمټ انسان و د کوره وه سار لاړې خپله در غریبي به یې کوله مزدوري به یې کولو د سوزکو مصري و او بیا د پولیسو په شک کې بوتو د هغې نه پسې ورپسې لاش کور ته راوړو چې دا د عابد لاش دی دا د عابد کمره ده ناوېتوب دی د ناوې د لاسو نکریزې لا اوس هم تلې نه دي او عابد غریب لاړو د خاورو ډېر په جوړ شو بیا مور خبرې کوي چې انصاف غواړم پلار چغې وایي چې انصاف غواړم او پولیس وایي چې ځان یې په خپله ویشتو آخر انسان خفه شي چې هفتې تا سره په حوالات کې تېره کړه نو دا تمانچه ورسره تر هغې پورې په بډه وه دی چې کله بوتلو نو تمانچه ورسره ګرفتاره کړې نه جی یو شی ورسره نه نه ورسره یو شی ورسره ورور وایي چې د کور شپې 11 بجې چاپهوالی شوي وو په هغې کې بوتلی و او پولیس وایي چې د پولیسو وینا دا ده چې په وارلس روم کې ځان په خپله ویشتو دویم طرف ته که وګورې نو نوم یې عابد و په اف آی آر کې شهزاد درج دی دا بله خبره ده که قانون دغې ته غور وکړي نو حل به روځي بیا پلار او مور د انصاف تمه غواړي خو زه به دا یوه خبره وکړم چې په پاکستان کې انصاف تر اوسه چاته نه دی میلاو شوی مور وایي چې غر لوی وي نو په سر یې لاري مای بابو د غریب دپاره په غرم لار نی د مالدار دپاره د غر په سر موټروي خو د غریب دپاره نی ځکه د غریب څوک دی او بیا په زه دا ووایم چې دا عابد انسان و د انسان بچی و دا څه چرګ چرګوړې تا والات ته نو دننه کړی چې په خاله ځان خوږ کو یا ځان وو دا انسان و تا انسان بوتلی و بیا که یو سړی ډېرم بچ شي نو ځان ډېر خوږ د څوک په ځان ډز نه کوي چې کوم خلک په ځان ډز کوي نو لیوني او خو 3 میاشتې مخکې واده کړی و د هغه خو په کور کې ناوې ناسته ده ناوې به نن هم لارې ته ګوري چې عابد به راشي مور د هغه په غم کې لیونی پلار یې لیونی
په دې کور کې صرف سلګۍ دي، ویر دی، جړا ده، اورونه د انصاف تمه لري. زبا په قانون کې هغه ناس بالا افسرانو ته د عابد دا واقعه مخې ته کېدم چې په دې د غور وکړی شي او عابد ته د انصاف ورکړی شي. ستاسو موبایل نمبر شته؟ हाँ जी 0313 92 67 880 بیا ووایئ. 0313 92 67 880 دا نمبر دی. قدرمنو دا د دې د موبایل نمبر دی او مهرباني وکړئ سوشل میډیا رونو ته زه دا خواست کوم چې دا غریبانان دي د دې اواز ضرور اوچت کړئ. د دې اواز هغه بالا افسرانو ته ورسوئ چې دا کم ظلم شوی دی په دې کې د سخت نه سخت انکوایري وشي، دوی ته د انصاف میلاو شي او الله دې وکړي چې د عابد مرګ تا اخیری مرګ شي چې زما نور پښتانه په داسې ظلم او زیاتی باندې نه مري. ځکه بچی څوک د دې دپاره نه غټوي، د بچو سوال څوک د دې دپاره نه کوي چې زما بچی دی د ښځې خاوند شي او د واده په 3 څلورمه میاشت دی هغه په یو داسې مرګ لاړ شي چې هغه د هېرودو نه. الله دې دوی له د زړه صبر ورکړي. د دې سره ما شهید خان شهید اجازت راکړي. د الله په امان.